او الحمدلله تاسو وکتل چې دا جماعت نوجوانان حناف هغه جماعت دي چې دا کوړي د حقانی غونډې زمونږه اساتذه او شيوخ د دې تایید کوي په دې اعتماد کې دعاګانې ورته څومره مشایخ دي چې هغه پیژني الحمدلله دا جماعت هغه ټول ورته دعاګانې او دا خلک دعاګانې چې دې جماعت سره الله پاک دې چرته هم نه خراب ملګرو تاسو په علم کې یو خبره ته توجه تاسو راوړل غواړم دا نوجوانان حناف طلبه دیوبند دا جماعت تاسو وایي چې دا څوک دي او دا خدمت چې کوي دا فتوحات الله پاک ورکی دا ولی نوجوانان حناف طلبه دیوبند الحمدلله دا مخلص معتمد علماء طلبه دیوبندیانو احناف جماعت ته چې همیشه د پاره د مذهب حنفي د عقیده د اهل سنت والجماعه او د علماء دیوبند دفاع کړي او نن قدر توبه ان شاء الله بلا مبالغه وي چې نن خلق علماء دیوبند پیجني اهل سنت پیجني مذهب حنفي پیجني نو په دې موجوده وخت کې دا برکت د نوجوانانو نن الحمدلله کې مسلمانان په خپل جماعتونو کې په مینه محبت اتفاق سره او په امن سره عبادت کوي او په خپل عقیده او په مذهب باندې مطمئن دي دا برکت د نوجوانانو احناف دي هغه وخت تیر شو چې مذهب حنفي باره کې به خلکو شکوک شبهات پیدا کړ هغه وخت تیر شو چې د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند په عقیده به خلکو قسم شکوک او شبهات پیدا کړ الحمدلله هغه وخت تیر شو چې د دې عقایدو دفاع به ډیره زیاته مشکله و الحمدلله او زمون طالبان زمون علما زمون ائمه او زمون مسلمانان عوام زمون ځوانان زمون نارینه زمون زنانا زمون مدرسې جماعتونه ټول الحمدلله خپ مين سره خپ اخلاص او خو په اطمینان سره الحمدلله د خپل عقیده اظهار کول شي د خپل مذهب اظهار کول شي او چاته ویلي زمون جماعت علماء دیوبند زمون عقیده اهل سنت زمون مذهب حنفي دي الحمدلله خدای دې شاته ګورډي دغه قرباني دي مفتي سي محترم چې کله په شروع کې کار شروع تاسو دغه نه بار او ډېر تکلیفونو قربانو سره دی وخت سره ورسید الحمدلله چنن ماشومان ځوانان زنانا نارینه ټول دغه جماعت او خصوصا استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه ته دعاګانې کوي دا دغه مرهون منت دي چې موږ نن خپل مذهب حنفي او عقیده باندې اطمینان سره اوسې اگر چې دنیا د حاسدینو ډکه د ډیرو خلکو نه د مفتی صاحب محترم او د دې جماعت دغه عزت نه برداشت کیږي اعتراض کوي خدای تاسو معلومي بقدر القد تكتسب المعالي په اندازه د مشقتونو باندې هغه ملغلري او هغه عزت حاصلې دي دې جماعت ته کدا عزت الله پاک ورکړي دا قرباني ورکړي دا چې خلک هم ډیر پیدا شو چې د دې جماعت سره حسد کولو لیکن الله پاک ناکام کړه څوک نه پیژني دا چې خلک ډیر پیدا شو چې دې جماعت پسې به قسم پراپګاندا قسم ډرامې قسم افغان نظامونه لیکن الله پاک هغه ټول ناکام کړل او دې جماعت مخلص الله پاک عزت نصیب او الحمدلله تاسو وکتل چې دا جماعت نوجوانان حناف هغه جماعت دي چې دا کوړي د حقانی غونډې زمونږه اساتذه او شيوخ د دې تایید کوي په دې اعتماد کې دعاګانې ورته کوي څومره مشایخ دي چې هغه پیژني الحمدلله دا جماعت هغه ټول ورته دعاګانې کوي او دا خلک دعاګانې چې دې جماعت سره الله پاک به چرته هم نه خراب کاغه د حقانی شيوخ دي کاغه د پیښور شيوخ دي کاغه د 400 دي او کنور د مختلفو علاقو شيوخ دي خصوصا دا پښتنو سیمه هغه ټول الحمدلله دا جماعت پیژني او هغه په دې باندې اعتماد کوي او هغه ته دا معلومه ده چې د حق په مسله کې دې د چا هم پروا نه کوي او نه کړي نه د مال پروا کوي نه د جان پروا کوي نه د عزت پروا کوي او نو د خپل جاه او جلال د دنیوي مفاد سره پروا کوي الحمدلله صرف په اخلاص د الہیت سره لګیا دي او تاسو وکړه کله حق په مقابل کې هر قسم خلق رااله
کاغه د باطل په نوم باندې راغی کاغه د خپل په نوم باندې راغی خو الحمدلله دین او جوانان احناف قیادت دین او جوانان احناف جماعت و تخپل عقیده کلکه دیوبندی بیان کړی د اهل سنت او مخالف جانب ته اتمام حجت کړی کاغه تسلیم کړی دی هغه داغه رجوع ال الله دا او کني دي تسلیم کړي هغه داغه کوتاهي او کمزوري او د جماعت اتمام حجت کړي او الله پاک دی دغه جماعت ته مزید هم استقامت ورکړي منګو تاسو سره الله پاک دغه جماعت سره مینا محبت اتفاق نصیب کړي او منګو تاسو سره الله پاک دغه جماعت په خپل نیکو دعاګانو کې د یادولو توفیق راکړي نو دا نوجوانان احناف دي چې د حق او د باطل په مسله کې چرته هم الحمدلله د باطل مرګتیا نه کوي همیشه د پاد حق جماعت مرګتیا کوي اگر کو سو کی بد غني او سو کی خغني فغا رحمان بابا جی سے وینا دا وای ز رحمان بدرنو درن پسپکو سپکیو نو بس که سو که تسپک ګوري خپل سپک او چې سو که تدرن ګوري خپل درانه خلک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین